زمونږ کوم تنظیم چې دا فعال پاکستان باندې زمونږ چیرمن ډاکټر محمود صاحب، جی وایس چیرمن امان الله صاحب او جی جنرال سیکرټري دی ریاض خان صاحب. نو جی په اریپور کې ډېر زیات یوسفزۍ دي، لیکن ټول جدا و جدا وو. موږ دا محسوس کړه چې د هغو دا رسۍ موږ ته راغله. موږ مخکې خپل په دې مشرانو سره شو، نو موږ دلته یوسفزۍ په ټولولو کړو. د دې مقاصد د راز خو ډېر زیات دی، لیکن هغه وروسته خبره ده. فلحال موږ دا ټول یو پلټفارم ته یوسفزۍ ولټو جی جی او خپل زوړ تاریخ راوباسو. جی جی او دلته چې زمونږ په دې ځای کې څه پښتانه دي، بیا خاص کر کې یوسفزي جی جی د هغو په کار راشو، هغه زمونږ په کار راشي، هغه راوباسو، یو بل سره د ځان سره په شمولیت کې واخلو. جی جی ثناء الله صاحب راسره ناست دی او د دې ځای نور ملګري چې کوم د یوسفزي قومي اتحاد وګړي دي، او که زه وایم چې دا د ټول خیبر پښتونخوا جرګه ده، نو بده به ځکه نه وي چې سوات چې بوټګرام پکې ناست دی، ماسیره پکې ناسته ده، مازی پکې ناست دی، بونیر پکې ناست دی، او چغرزی پکې ناست دی، د بونیر د چغرزو او د مختلفو ځایونو نه راجمع خلک دا وخت په دغه سیمه باندې راجمع دي. او دا د هندکو سیمه ده او د هندکو په سیمه باندې پښتانه راجمع دي. یو جهان مننه ستاسو چې دومره غټه مېلمستیا او دومره غټ قدر م راکړه. ثناء الله صاحب راسره ناست دی. یوسفزي قومي اتحاد د پاکستان نه بلکې نړۍ په سطح باندې جوړ یو د یوسفزو د هلو ځلو، د هغې د پرمختګ، د هغې د یووالي، د هغې د راغونډولو او د هغې د فلاحي کارونو د سمبالښت لپاره یو را جوړه شوې غونډه ده. فلاحي تنظیم دی، غیر سرکاري تنظیم دی او د هغې مختلف ضلعي شاخونه، صوبایي شاخونه او قومي او بین الاقوامي شاخونه جوړ دي. د هریپور دغه ملګرو سره نن ناست یم. نو د ټولو اول ثناء الله بھائی تاسو راته ووایئ، تنظیم هم د کرنه جوړ کو، هزارې په سیمه باندې د یوسفزو تنظیمونه په کم ځای کې را جوړ دي او په کم ځای کې یوسفزي آباد دي. تر دا دمه پورې تاسو ته څومره په هغې کې ګټه ترلاسه شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو داود خان لاله، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دا قیمتي ټیم وکړو، زموږ په دې غریب خانې ته راغللی. څنګه فاروق لاله راغی، دا نور زموږ مشران، زه دې ټولو ستاسو مننه کوم. دویم تاسو سوال وکړو د یوسفزۍ، نو شکر الحمدلله یوسفزۍ په هزاره باندې په بټګرام کې دي، په هریپور کې دي، په اټاباد کې دي، په مانسیرې کې دي، تقریبا په هر ځای کې دي، په هر ضلع کې دي. لیکن د دې راټولول لګي. نو شکر الحمدلله موږ افتتاح په هریپور نه وکړله. زموږ په مخکینۍ جمعې له دلته موږ تنظیم سازي وکړله. انشاءالله اوس د اټاباد تنظیم سازي هم شروع ده. نو زموږ یوسفزۍ به راموږ ټولوو پوره په هزارې کې نه، بلکې تاسو څنګه خبره وکړله چې پوره په دغه کې موږ ټولو، نو زموږ ډېر کامیاب تنظیم دی انشاءالله. په ضلع سطح باندې چې دی، نو زمان لاله چې دی هغه صدر دی، او سینیئر نایب صدر سید بهادر شاه لاله دی، او جنرال سیکرټري چې دی زموږ هغه ایاز سید بهادر خان جی جی ایاز ډاکټر ایاز صاحب دی. او په تحصیل سطح باندې چې دی زموږ نو سرپرستي اعلی چې دی هغه فاروق لاله دی، او صدر چې دی هغه زموږ عمر خان دی، جنرال سیکرټري چې دی زموږ هغه عارف کاري صاحب دی، نور چې دی نایب صدر فور زمان دی، او انفارمیشن اجاز الرحمان دی. نور لا زموږ کابینې کسان شته دي. انشاءالله جمعرات تک به زموږ ټول کنفرم شي. چې یو غونډه راغونډېږي چېرته د اجلاس ځای هم کوم ځای تاسو ته کوم سړی رسایي کوي، دغه یوسفزي قومي اتحاد د هریپور دغه عہدیدارانو ته یا دغه تنظیم ته، نو چېرته به ګوري تاسو؟ نو انشاءالله زما کور د په دا کلاباټ کې دی. جی زما نمبر عمر سړي څخه شته دی، تاسو به منشن هم که انشاءالله موږ سره ملاویږي په کلاباټ کې. که سکندرپور راشي نو زموږ دا خوږ مشر دی، دا په سکندرپور ډیری کې پاتې کېږي. دو زموږ سرپرستي اعلی دی ضلع هریپور، نو دی په ډیری کې. او انشاءالله قریب به ځان له د دفتر هم بندوبست کوو، دفتر به خپل په هریپور کې جوړو. ښه جي خبره مې دا کوله چې تاسو د یوسفزي قومي اتحاد په نوم باندې دلته تنظیم را جوړولو ضرورت څنګه محسوس؟ کوم تنظیم چې دا فعال پاکستان باندې زموږ چیرمن ډاکټر محمود صاحب، وایس چیرمن امان الله صاحب او جنرال سیکرټري دی ریاض خان صاحب، نور هم ډېر عہدهداران شته دي. نومونه واخلم ویډیو به ډېر اوږده شي. نو موږ هغو دا یو ویژن وکړو، یو منشور وکړو چې یاره ټول یوسفزۍ یو پلیټفارم ته یو ځای کوو. نو په هریپور کې ډېر زیات یوسفزۍ دي، لیکن ټول جدا و جدا وو. موږ دا محسوس کړه چې د هغو دا رسۍ موږ ته راغله. موږ مخکې خپل په دې مشرانو سره شو،
نو موږ دلته یوسفزۍ په ټولولو کړو. د دې مقاصد د راس خو ډېر زیات دی لیکن هغه وروسته خبره ده. فلحال موږ دا ټول یو پلټفارم ته یوسفزۍ ټول کړو. راجمع کوي جی ښه جي ښه. او په هغې کې تر دا دمه پورې کامیابه ځول چې دا ریپورټ تاسو څنګه ووینو د ریپورټ د هرې ضلع د هر تحصیل او د هر اړخ نمایندګي در سره ده. جی ډیره مهرباني. قدرمنو دا وخت را سره د دغه تنظیم سرپرستاله ناستې د دې نه څو خبرې د دې په حوالې باندې اورو. فاروق یوسفزی څه ګڼئ تاسو د قومي اتحاد سرپرستاله د ضلع هریپور په حیث باندې تاسو څه ویژن دی چې څه غټ مقاصد دي تنظیم هم جوړ کو څه کار به کوئ څه مقاصد دي؟ یاره جی ټول قامونه ټول خلق چې دی دا متحد دي او زمونږه پښتانه چې موږ منتشري جی جی موږ دا زمونږ یو کې پی کې دی یو پاکستان دی یو ملک دی خو موږ دې ته پردی خاوره ویو. جی جی نو دلته موږ دا ولې ژبه پردی ده؟ ژبه پردی ده. نو موږ شاته خو د بنیر سره تعلق لرو. موږ غواړو دا چې دلته موږ ټول رایوځې شو خپل پښتانه ولټو جی جی خپل زوړ تاریخ راوباسو. جی جی او دلته چې زمونږ په دې ځای کې څه پښتانه دي بیا خاص کر کې یوسفزي جی جی د هغو په کار راشو هغه زمونږ په کار راشي هغه راوباسو یو بل سره د ځان سره په شمولیت کې واخلو. جی جی بل ستاسو نوی نسل چې دی کوم دې ځای کې لویږي زمونږ خوځه په کلو کې لویږي په خپل کلي کې دی ولته کې هر څه پښتو ده او دستور ناسته ولاړه اجرا جومات هغه شته دې ځای کې اجرا نشته دې ځای کې دغه نشته. نوی نسل د خپل تاریخ نه لرې وځي تاسو په دغه هکله څه کوئ؟ نو زمونږ کوشش هم دا دی دا په دې یوسفزي قومي اتحاد پیشل مقصد هم دا دی چې موږ دغه خپل نسل د حجرې سره وتړو او د خپل ژبې سره وتړو او د خپل دود دستور سره وتړو خپل دود دستور ته وښیو. جی جی نو زمونږ کوشش هم دغه دی چې خاص کر کې چې دا ټول دغه سرایوځای شي او موږ دا تاریخ ژوندی کړو. جی جی دا تاریخ ژوندی یي خپل نوی نسل ته دا خبره منتقل کړه چې دا څوک دي د کوم ځای نه راغلي او د کوم نسب سره تعلق لري. دې نه علاوه پیغام څه ورکوئ نوی نسل ته؟ پیغام خو دا ورکوو چې راځئ چې یو موټی شو راځئ چې په یو لارې شو او په اتفاق کې او په اجتماعیت کې خیر دی او برکت دی. نوی نسل ته موږ دا خبره کوو. ډېره زیاته مننه. ثناء الله بھائی څه پیغام ورکوئ د دې ځای د خصوصا د هریپور د امازي د غازي د پراپر هریپور او بیا چې څومره حدود تاسو سره دي په هریپور کې د هغې پښتنو پارټیکولرلی یوسفزو ته ځوانانو ته ولې چې ځوان در سره نه وي نو پرمختګ نشي کولی څه پیغام ورکوئ؟ جی زما ټول ته دغه پیغام دی چې څومره ډسټرک هریپور کې زموږ څومره یوسفزۍ نوجوان دي راشئ یو موټی شو یو دا شو زموږ د منشور چې دا کور ته ورسو نو یو کس نه دوه نه کېږي. نو زما دا ټول ته دا اپیل دی چې راشئ موږ سره راشئ چې موږ دا کوم زموږ یوسفزۍ کام چې کوم دی دا یو پلټفارم ته یو ځای کړو. جی جی ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او دغه ناست ملګري چې کم دي د دې یو جهان مننه چې راغلل او دلته کې په دې پردیس کې د جرګې او د حجرې هغه خوندونه را تازه کړل او بیا په حسن مانا چې سه دومره غټي عزت راکو. قدرمندو دغه یو شعر سره تاسو نه اجازه اخلم چې تبر کې کلاس کې د لرګي نه وي تبر کې کلاس کې د لرګي نه وي نو ونه به پرې کړي تبرګي نه وي ځان کې د پښتونه پیژندلې وي خواره به د داسې زندگی نه وي. الله دې وکړي چې پښتانه ځان وپېژني خپل کلتور خپل دستور او خپل رونه هغه را یو کړي او یو ځای شي او د خپل مستقبل دپاره د بهترې لارې تعین وکړي. امید دی چې ستاسو پروګرام خوښ شوی وي. خپل کوربه دوا خان جانان له اجازه ورکړئ چېرته چې ښاد او آباد اوسئ.